الله علیه وسلم فرمای خزا دا د خاوند د کور ذمہواره ده. څه شی ده؟ ذمہواره ده. دا ملکه ده، دا د کور وزیر اعظم ده، دا د کور گورنر ده، دا د کور وزیر اعلی ده. نو ښځې ته د کور چابیانې ور حواله شولې، ښځې ته د میلمه اختیار ور حواله شو، ښځې ته د خاوند د روټۍ د پخلي اختیارات ور حواله شو، ښځې ته میراث ورغې، ښځې ته الله جل شانه عزت وروباخه. تاسو ته ویم د دنیا دا څومره نظام چې ځان ته چې دا هیومن رایټس والا وي، بشري حقوق والا، دوی ښځې ته عزت داسې ورکولی شي؟ نه شي ورکولی. اسلام ښځې ته عزت ورکوي. اسلام ښځه د ژوندي ښخېدو نه بچ کړه، ښځه یې راوسته، څوک یې دې جوړه کړه؟ شابه خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها. د ښځې نه څوک جوړه کړه؟ عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. د ښځې نه څوک جوړه کړه؟ حفصه رضی الله تعالی عنها. د ښځې نه څوک جوړه کړه؟ ام سلیم رضی الله تعالی عنها. ورپسې ځه زما محترمو، ښځې ته الله جل شانه ډېر عزت ورکړی دی، او ښځې دې په دې باندې الله جل شانه ته په سجده پریوځي او د الله حمد او ثنا دې ادا کړي او قرآن عظیم الشان دې ښکل کړي چې ای قرآن، ای د الله کتابه، تا خو رښتیا موږ ته عزت راوباښه. قسم په الله په هندوستان کې اوس هم د هغوی په مذهب کې دا خبره شته، خو هغوی نه کوي د دنیا د شرم نه چې سړی مړ شو نو ښځه دې ورسره ځان ژوندی ښخ کړي، ژوندی دې ورسره وسوځوي. دا اوسه پورې کتابونه وګورئ، تاریخ وګورئ، هندوانو کې به چې سړی مړ شو، خاوند به مړ شو، نو ښځې ته به یې مور او پلار کېناستل، رونه خویندې به ورته کېناستل، خواښې سخر به ورته کېناستل، ګاونډیان به ورته کېناستل، هغه خپل پنډتان به ورته کېناستل. وایي ښځې ته داسې وکړه چې ستا دپاره نور په دنیا کې ژوند تېرول دا ستا د کورنۍ دپاره شرم دی، دا عار دی، دا بې غیرتوب دی، دا بزدلي ده. ته داسې وکړه چې دې خاوند ته دې مونږ اور ورچوو، هندوان خو مړی سوځوي که نه، او ته ورسره ژوندی په دې لرګو کې څمله، په دې اور کې څمله چې مونږ دې وسوځو. ډېرې ښځې به د مجبورۍ نه تیارې شولې، د ایرې نه به تیارې شولې، دوی به وجله په هغه لرګو کې، په انګار کې به ورسره څملاست او ژوندی به وسوځېدله. قسم په الله دا هندوانو کړي. دا هندوان ځان ته چې مهذب خلک وایي، دا ځان ته چې د اعلی کلتور او کلچر والا خلک وایي، دوی دغه ښځې ژوندی سوځولې دي. او اسلام حکم وکړه چې نه 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 نه، ښځه دا خو عزتمن مخلوق دی، ښځه دې ته خو اسلام نیم دین دې ته حواله دی. ښځه دا خو په خپل کور کې وزیر اعظمه ده. د روم خلکو به څه کوو؟ د فارس د ایران خلکو چې اوس ځان ته مهذب خلک د ایران دا خلک وایي، دې فارسیانو به دا چل کوو چې دوی به ښځه په اخور باندې تړله، د غواګانو، د چیلنګو، د خرو، د ځناورو سره به قسم په الله تړله. وایي دا چې دی د انسان په شکل کې ځناور دی، په اخور باندې به یې تړلې وه، خپلې فیدې به یې ترې اخیستلې، مزې به ورته په غاړه کې پروت و، موږی به یې ورته ټکوالی و، او د ځناورو غوندې ګیا او روټۍ به یې ورته ورچوله. وایي ته ځناور یې، ته انسان یې نه، صرف شکل دې د انسان دی، نور ته ځناور یې. دا دوی ښځې ته عزت ورکړی. د روم خلکو به څه کول؟ هغوی به ویل، دا نصاراو به څه ویل؟ وایي ښځه د انسان په شکل کې شیطان دی، شیطان. دا چې کله د انسان سره انسان به بدبخته کیږي، انسان ترقي نشي کولی، انسان به ورځ په ورځ باندې د معاشي ترقي به د ده لاندې غورځېږي، انسان په ژوند کې ترقي نشي کولی، د انسان مال نشي زیاتېدولی. وایي ښځه سپیره ده. نو ښځې ته به هغوی د شیطان نظر کو. ښځه به چې چا مړه کړله د هغوی په مذهب کې، د هغوی په قانون کې قصاص یې نه وایي، یو ځناور دی مړی که، او عربو خو به ژوندی ښخولي. ښځې به په مارکیټونو کې خرڅېدلې بغیر د نکاح نه، بغیر د مهر نه، او ښځې ته اړو اختیار نه و چې دې دا ویلی وی چې ما په دې پلانکي باندې مه خرڅوئ، دا زما بدې شي،
ما په دې پلان کې مارکیټ کې مخ خرڅوي، ما دې پلان کې ملک والا باندې مخ خرڅوي. خزه دانه شو ویلې بس خزه کې به رسۍ اچولې وا او بازار ته به یوستل او خرڅ به کړله. ننم زمونږ په پښتنو کې داسې خلک شته چې خزه خرڅي، ته به وایې چې نه نه خرڅي، قسم په الله چې خرڅي. یو سړی چې خور لور چاته ورکی او هغه ته وایي چې ما ته 1 لک 2 لک 10 لک روپۍ راکا، دا ته په کوم دین کې دا پیسې اخلي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې آزاد انسان خرڅ کو داغه عبادت که حج دی که عمره ده که زکاتونه دي که منځونه دي که ذکر اذکار دي که تکبیر اوله سره جمع دي که د مور او پلار سره ښه اخلاق کول دي که صدقه ورکول دي، دا یو عبادت نه قبلیږي.